أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. سورة القصص 29 نمبر آیات. دی 29 نمبر کی ہم آدم موسی علیہ السلام د واقعی پاتې حصہ ذکر کی. الله تعالی فلما قضى موسى الاجل هر کله چې پوره کو موسی علیہ السلام اغه نیټه چې کوم د شعیب علیہ السلام او د مینس کی خبره شو چې کم نه کم باته کالی او زیانه زید بلس کالی. او دې ځکه کې قران وایي چې اغه نیټه پوره کړه خو دې صراحت نشته چې د اتکاله پوره کړه کول لس کاله پوره. البته دې بارک یو حدیث مبارک شته بخاری شریف کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل لې چې دا غنه د پوس وشته بارک چې کوم نیټه پوره کړي نه ورته ویل لس کاله پوره کړي دي. ځکه د پیغمبرانو شان دا د جاوی اکثر مودې لپاره اعتبار ورکړي او خپل ډیوټي کې خپل ذمہواری کې د پاکدامنۍ نه د زیادت نه کار اخلي ناقص کار نه کوي کم کار نه کوي. او دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زندګۍ سره نمونه پکې هم شته. نو لس کاله پوره شو وصار باهله او دا روان شو د خپل اهل سره ولې زنانه سره روان شو د شعیب علیه السلام په اجازه باندې چرته روان شو. نو بیا قران خو صراحت سره دی ویلي د تفسیر مال قران به کې دوه احتمال ذکر کړی دي چې ممکن ده چې دا شام ته روانه او ممکن ده چې مصر ته روانه د دوه ملکونو کې یو طرف ته روان دي. دا روان شو سار يسير یا اسرا او نا اسرا یسری دا د شپې تللو ته ویل کېږي. د دې د سار نه معلومیږي چې د سفر د شپې شروع شو. انس من جانب الطور نهارا نو ویلی د طرف د کوه تور نه نارن یو ورانه ول د غرانه شکل د ور په شان دی د به د ور ګمانو کې څنګه به ووري او دا ام تیاره وا ام زته یو آیات کې دی مکه د سورۃ طه کې در شوی دی سورۃ النمل کې در شوی دی چې هم تیاره و هم ډیر زیات یخنی و او ردوینه بل ټیم کې لار هم ورکه شو لار دې هم ګډوډ شي بده منځ کې ور ولید د خپل خلکو د خپل اهل او عیال خپل کور خلکو ته ویل قال ویل اهل خپل کور خلکو ته امکثوا تاسو انتظار کوي انی انست نارا زراوړم تاسو د بار یو ور انی انست یقینا زینم نارا یو ور لعل آتیکم منها بخبر دې د بار زراوړم تاسو د ور نه یو خبر او جذبه یو لمبا من النار د ور لعلکم تصلون د بار تاسو تاو د شي د هغه موسی علیہ السلام خپل کور خلکو ته ویل زنانه ته تاسو کې نه او زو ورزم دی ور خواله دا ور چې بل کړه نو سواته به سوق ناس دغه نه بلاره معلومه کړه خبر به تراوړم لار به معلومه کړه او دیم د ور راړم د ګرمایش د پاره دغه د تاسو تاو دش بس هغه انتظار کوي خپل ځمانه کې ناستل او موسی علیہ السلام دغه ور خواته نږدې ورغی. فلما بس هر کله اتاها چراغ د ور خواته نو دی आवाज وش من شاطئ الواد الايمني طرف د وادي د خي طرف موسی عليه السلام د خي طرف نه کوئی تور د خي طرف نه یو आवाज راغی بل بقعه المباركه فاذا مباركه من الشجره دوننا اي يا موسى چې موسی عليه السلام اني انا الله يقينا ذا رب العالمين رب المخلوقات يم وان القي عصاك او داج د غرزوام ساخپله فلما پس هر کله راها چې ویل د امسا تحت الزج روانه شو حرکت شروع كانها گوچ دا جانن یومار دی ولنو موسی علیہ السلام واپس مدبرن پشا باندې ولم يعاقب او بیرته ونه کات یعنی مار ترتیب ووم نه کات hebat پر راغله مار د وجنه په hebat راغله. زنه روایتو کې دام د شکر دینه مار جوړ شونه دی وغټه غون چجې واله او چې ګرځه چجې واله موسی علیہ السلام د دینه تبعی ته ور باندې ویریدو چې دا سدي اول امسا او بس بل شکل اختیار کو او چجې واله موسی علیہ السلام سمدستي را واپس او بس په تیزی باندې روان شو. نو په دې ټیم کې الله تعالی ورته ویل یا موسی اے موسی علیہ السلام اقبل را مخکش
ولا تخف یریګه ما انك من الامنين یقینا دا په امن باندې ته چلے نشي دا خطرناک حالات نه دي اوس لوگ ته داخل کې یده کلاس خپل پی جیبی کې بخپل غریبان کی تخرج دبراوزی بيضاء تک سپین من غیر سوء بغیر څه د نقصان نه بیماریو په کې سره نه تک سپین په پړقېږي وزمم الیک جناحک بیا په واس کې خبر ځان سره لاس خپل من الرحب د یری د واجنه یعنی چې کړه د لاس نه تیاری دلې یا د بل څوک یری دو دغه لاس راواله د غریوان کې بیا ورمنډه نو دغه سپینواله به ختم شي بیا به جوړ حال باندې شي فذانک برهانان من ربک نو دغه دوا دلایل لطرف دربستانه الى فرعون ته دو معجزې دي وملئه د فرعون سردارانو ته دغه معجزې فرعون او د هغه سردارانو لپاره کافی دي انهم یقینا دوی کانوا دی قوما دس قوم فاسقین چې نافرمانه دي قال موسی علیہ السلام مجھ ربی رب زما انی قتلت منهم نفسا یقینا ما قتل کړي د دوی نه یو کس مخکې واقع تر شوی د خطا کې وجره فاخاف زياريهم ان يقتلوني ما بقتل کې د هغه په وس کې زغه ټوله ته غوسه دي واخي او زمارور هارون علیہ السلام هو افصح مني هغه ډیر چلیږي زمانہ لسانن جبه د هغه جبه زیاته چلیږي آزادي خبري کولې شي او آزادي خبري هم نشم کولې نو موسی علیہ السلام مطلب دا و چې تاسو کله ورشه معجزې پیش کړم بده کې به مناظره ته مقرازي بحث ته خبر راسي دی بخپله وایي بخپله وایي او د مناظرې لپاره یو د جبه پکار د فصیح رواني خبري کولې شي آزادي خبري کولې شي نو که زما جبه خلیل ته مناظره نو بیا ډېر مشکلات شي د خپل خبري او د خپل بحثونو لپاره فصیح او بلیغ انسان پکاري او زه هغه شر خبري نشم کولای نو لهدا زما سره د هارون علیہ السلام مدد هارون علیہ السلام ضرورت دي پارسله معیا نو ولګه زما سره ردءا امداد کوونکې یو صدقونی چې زما تصدیق وکړي انی اخاف یقینا زیارېګم ان یکذبون چې ما دروغجن وګڼي موسی علیہ السلام د ذکر کې دوه سوالونه یو سوال دا وکړي چې ما د دوی نه کس وجلې دی او زما سره یره د جما په اول سر کې قدر کې خبرې ته مې پرې نه دي دعوت پورې نش به مې یره دا د خبرې آزاد نشم کولای کې د بحث ټیم راشي نو زه خبرې نشم کولای بیا مشکلات پیدا کیږي نو زما سره موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ولګي چې انت زما تصدیق کی خبره چې کوم خبره ما ته ګرانیږي چې دی وړاندې بوزي حل کوي نو الله تعالی ورته ویل سنشد زرد جذبه مضبوط کا معاذدو کا عزود کا مټسا بیاخی کا استا پرور سره اندر سره لګم ونجعل لكما او زګرزم ساسو د دوانو د پاره سلطانن غلبا روب سلطان په معنا د روب سره دی فلا يسولون اليكم دمانه شر سره تاسو ته بدومره روب درکم چې تاسو نه بجری کی په خوا به محمد نشرات لري بی آیاتنا زما باندې خو سره انتم تاسو لاړ شي ومن اتبعكم الغالبون او هغه څوک چې تاسو تابعداري کوي الله دې ټول به غالب کیږي دا ورته الله تعالی وایي